بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الوتر. باب دے بیان د منز د وترو کی مخکې د فرایض بیان او اوس د واجب بیان کی رسته د نوافل بیان دی. واجب د نوافل او د فرایض منز کینو یعنی حیثیت داغي ترمنځ دی. اعتقادي فرضیت بګی نشته دی، عملی بګی شته. فرضو کې د دواړو نوافلو کې یوم نه. پنځه اختلافات برا د ذکر کوي. یو وتر واجب دی که سنت دی، دویم په یو سلام به کې بدوو، دریم نمبر دا قنوت چې کو دا به قبل الرکوع یو که بعد الرکوع به یو، څلورم قنوت په وترو کې به ټول کال کنه د رمضان په اخري 15 ورځو کې وي. پنځم نمبر د وترو نه علاوه بلکې منځ کې قنوت کولای شي کنه. ناوله مسله اول اختلاف وتر واجب دی که سنت دی. امام صاحب رحم الله رای دا مفتابهی د چې وتر واجب دی او صاحبین فرمایي وتر سنت دی. سنت نو وری الوتر واجبون، وتر واجب دی عند ابي حنیفه رحمه الله. امام صاحب نسل کې درې رای نقل لی، یو دا د چې فرض دی او یو دا د چې سنت دی. علماء وی تطبیق هم کړی دی. کوم روایت کې چې دا دی چې فرض دی نو عملی فرض دی دی. وتر عملی فرض دی کنه. عملا وتر داسې لازمي لکه څنګه چې فرض لازمي. اعتقادي فرض نه یعنی که څوک منکر شي نو کافر نه جوړیږي. او کوم روایت کې چې راغلی چې سنت دی نو هغه مقصد دا دی چې په سنت ثابت دی. وګورئ الوتر واجب او نو کله چې قول کړي چې فرض دی امام ظفر رحم الله په عمل کړي، کله چې ویلي سنت دی نو صاحبانو په کړي دي او واجب باندې د خپل کړي. وتر واجب دی امام صاحب رحم الله بنس باندې صاحبان فرمایي سنت دی. دا غو د بر دلیل لري وې دي کې د سننو آثار دي، علامات دي. کم څنګه چې د سننو منکر نه کافر د غشند دي هم نه دي. خدا دلیل له جوړیږي چې فرض یې والی نو فرض ځکه نه دي چې منکر نه دی کافر. څنګه چې اول قول امام صاحب کړو. بل فرض د بارا خو مستقل ځان کیږي، حالان کې د وتر د بارا نه کیږي. ندام علامه شول چې فرض نه دی بلکې سنت دی. سنت فرض عملی نه دی بلکې سنت دی. بهرحال دا کوم دلایل ذکر کړي صاحبانو د بارا دا ال چې د امام صاحب هغه قول راوالی چې دا فرض دی او کم فرض دی عملی. نو صاحبین وی فرض عملی ځکه نه دی چې منکری کافر نه دی او ځکه نه دی چې اذان ورلنه کیږي، غلن کې هغه د بار اذان کیږي. لظهور آثار السنن ځکه ظاهر دی آثار د سنن فيه بدی کې حيث اغدا لا يكفر جاحده. دا استشهاد اول دلیل اول نسبت د کفر نه کیږي د دې منکر ته. ولا يؤذن له وزن کیږي د لپاره. امام صاحب د بار دلیل چې وتر واجب دي ګڼ احادیث دي. الوتر واجب حدیثو کې دغه شان الفاظ فلیوتر امر صيغه پکې راغلي. امام صاحب د بار دلیل نبی علیہ السلام فرمای ان الله تعالی چې دې زادکم صلاتا تاسو د بار یوم زیات کړي دي الا وهي الوتر خبردار غوي تر مونږ فصلوها. لہذا تاسو دا صلات وتر کوي ما بین العشاء الى طلوع الفجر. نماغستن نواخل تر سبا پوری صبح صادق چراوخی جاغه پوری. نو ګور یو خد امر صيغه د بګي فصلوا امر د بار د وجوب وی صاحب د هدایم د بیان کړي. دویم نسبت د صلات الله ته شوی، الله زیات کړي دی. سنت واغی چې نسبت نبی علیہ السلام ته وشي دلته چاته وشي الله ته. دریم وجداد چې زیادت د مزید علیه د جنس نه په فرایض باندې زیات کړي دي نو فرایض د جنس نشوخه. وګورئ امرون په دې قول د نبی علیہ السلام کې امر دی او هو للوجوب امر د پاره د وجوب راځي. ولهذا وجب القضاء بالاجماع. دا دلیل له الکه کچري سنت په نو سنت خو قضا نه حلن کې د وتر قضا شته په دې ټولو اتفاق دی نو معلومیږي سنت نه دی. ولهذا دغه وجب القضاء قضاء واجب ده بالاجماع اجماع باندې. قيل المراد بالاجماع اجماع واصحابنا على ظاهر الروايه فانه نقل عن ابي يوسف رحمه الله في روايه النوادر انه لا يقضى خارج الوقت وان محمد احب اليه.
دا اختلاف هم بکشته. امام یوسف رحم الله وایي چې ټیم تیر شو بیا نه دی واجب. یو روایت ته داسې نقل لی او امام محمد رحم الله نه یو روایت داسې نقل لی چې زه خوښه ګڼم چې قضا دې وشي. البته ارایې به هر حال دا هم دغه دي چې قضا یې شته. اوس د هغو د اول استشهاد نه جواب. اول استشهاد یې څه چې د دې منکر ته نسبت د کفر نه کیږي. موږ وایو د دې وجوب ثابت دی په سنت باندې او سنت خو دلیل ظنی دی او دلیل ظنی سره خو فرضیت نه ثابتېږي او د فرض منکر کافر نه دا خو فرض نه دی نه رسوي بي. نو موږ ورته قطعي فرض نه دی ویلی چې منکر کافر شي نسبت د کفر ورته وشي. وانما لا يكفر نسبت د کفر نه کیږي د دې منکر ته. ولی لأن وجوبه ثبت بالسنة ذکر دی وجوب ثابت دی په سنت سره. ووجه ان الجاحد انما يكفر جاحد ته کفر نسبت کیږي اذا كان الدليل قطعيا چې یو شی په قطعي دلیل ثابت وي قطعي الثبوت قطعي الدلالت باندې ثابت وي به ته څوک انکار وکړي دا خو څه نه دی. قطعي الدلالت دی خو قطعي الثبوت نه دی ځکه حدیث دی. اول معنی بما روي عنه انه سنه امدق قصد شوه دی امدق مقصود دی دغه څه دی مقصود دی په روایت کې کوم روایت کې چې ته سنت ویل شوی سنت معنا سنت نه ثابت دی لکه مخکې څه ویل ځکه لأن وجوبه ثبت بسنه وجوب په سنت ثابت دی نو کوم روایت کې وته سنت ویلې معنی امدق دی چې وجوب په سنت ثابت دی. اول معنی هم دغه مقصود دی بما پاغه حدیث معنی رویان هو چې کوم د نبی علیہ السلام نشوي چې انه سنت دا سنت دی. کدا غو دویم دلیل او استشهاد دا چې اذان ورلنه کیږي دا څه ده کنه نو موږ وای دا خو نما خصن په ټیم کې کیږي اذان خو الله الریډي شوی بل اذان معنی سکے او هو يؤدى دا کیږي په وخت العشاء فقط في باذانه واقامته نو داغه پازان او په اقامت معنی اکتفا وشوله بس ضرورت نشته. لك بمزدلفة حيث يؤدى المغرب والعشاء فيه بأذان وإقامة واحدة وجدايتي ما خصن منس کی ما خصن وقت کې ما خام منز ادا کیږي. دویم اختلاف وتر په یو سلامي کې بدو سلامونو زمونږ حناف مسلک داري چې درې رکعات وکي او یو سلام به اخره کې اړه دا سینه چې دوه رکعات وکي سلام واړي او به بل تپاتي کې هغه د هغه وکي هغه به ځان له سلام باندې وکي یعنی درې رکعات به یو سلامي درې رکعات به دوه سلامونو نه. امام شافعي رحم الله نه دوه قسمه نقل دي او بهتر هغه وی دار چې درې رکعات به دوه سلامونو شي دوه رکعاتونه پس یو سلام او به د اخیری ځان له یو سلام او که چا به درې وړه به یو سلام مکلم متسوي وي. قال الوتر ثلاث ركعات من وی وتر درې رکعاتونه دي لا يفصل بينهن فاصله بن راځي د رکعاتونو ترمنځ په سلام چې دوه د بار بیل سلام وشي. دلیل اوره لما روت عائشه د وجه دینه چې حضرت عائشه روایت کړي انه علی السلام چې کان یوترو هغه به د وتر منځ کولو به ثلاثن په څو رکعاتونو دریو. دویم دلیل دغه شنګن روایتونه دي کلاندې ذکر کړي یعنی لا يفصل بينهن بسلام. امام حاکم روایت کړي د کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث لا يسلم الا في اخرهن وفي روايه لا يسلم في ركعتين الاولين من الوتر ومن طريق الحسن اټول حدیثونه لاندې ذکر کړي. دویم دلیل اجماع ده. امام حسن بصری رحمه الله اجماع نقل کړي د چې درې رکعاتونه کې به یو سلامي وحق الحسن امام حسن اجماع حکایت کړي د اجماع د مسلمانانو علی الثلاث بدری رکعاتونو په یو سلام سره لا يفصل بينهن بسلام. ابن ابي شيبه روایت کړي ده اجماع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في اخرهن سلام بني مگر باخر کې. وهذا احد اقوال الشافعي رحمه الله تستمويل كان نظر امام شافعي رحمه الله هم یو قول له چې یو سلام دي. وفي قول داغه مشهور قول لا دي چې یو تر به تسلیمتين وتر بکیږي په دوه سلامونو باندې دوه رکعاتونه بس یو سلام به بخیره کې بلی. لاندې لیکلي هذا الاختلاف في الابدل وغيره د امام شافعي رحمه الله نه چې دا دوه روایت نقل دي د اختلاف اصل کې په افضلیت او غیر افضلیت کې نو په یو سلام غیر افضل او په دوه سلامونو افضل کا. وعلي اكثر الشافعيه خجي. وفي قوله يوتر بتسليمتين وهو قول مالك امام مالك رحمه الله قولهم دار چې دوه سلام به والحجه عليهما
د دوړو په خلاف دلیل هغه دی چې کوم مخکې موږ روایت کو عائشہ رضی الله فرمایي کان یوترو بثلاثن نور ګڼ روایتونه هم دي ښه پلانکې صورت به پکې رسلو نورم ګڼ روایتونه دي په شان د ماښام د مونږ دی هم په یو سلامي د قیاس شو دریم اختلاف قنوت بقبل الركوع او بعد الركوع بيدا اللهم انا نستعين وچوایو منګه دا بد رکوع نه مخ کی کرست وین زمنګ د حنف مسلک د رکوع نه با مخ کی امام شافعي رحم الله وی د رکوع نه با پس ویخه ګوري ويقنط قنوت بکې فی الثالثه په دریم رکعت کې قبل الركوع به کې امام شافعي رحم الله فرمایي بعد رکوع نه پس به کې دلیل دغه باردا ده لما روي ان عليه السلام چې قنت في اخر الوتر د وتر په اخر کې قنوت کړو نو اخر کلی رکوع نه پسې وي او بعد الركوع هذا رکوع نه پسې موږ د بار دلیل ولنا ما روي ان عليه السلام چې قنت قنوت کړو قبل الركوع کړو نسائی ابن ماجه حدیث ابی بن کعب نقل کړي ان نبی اسلام کان یتر فیقنت قبل الركوع خیال مشته کنه هغه شنور احادیث هم دي کڼ کتابونه نقل کړي باقی دا خبره چې مخکې حدیث کې قنت فی آخر الوتر الکا تاسو نه درکو نه ک پس وکيو ک مخکې وکي اخر دي کنه نو ځکه کله چې شی نسب ته ورسیږي کنه نسب نه ویم واوړي پس هغه باندې به اطلاق د اخر کیږي نسب نه وختي کنه تاسو یو ما زاد علی نسب الشی کله چې واوړي بنسب د شی معنی نه بس اخره هغه شی چې زید شي بنسب د شي اخره هغه اخرینو وذا قد يكون بعد الركوع وقد يكون قبله لند دا اغلب لفظ راوړی دی اخر هغه حدیث راوړی دی قنت فی اخر الوتر نغه محتمل قبل الركوع کم بعد الركوع کم او من کوم حدیث راوړلو هغه محکم دی قنت قبل الركوع راغله او قانون دا محتمل هم لوی بچا محکم معنی دا هم ختمه څلورم اختلاف قنوت په وتر کې په جميع السنه کنا نصف اخیر من رمضان به لګبر وګوري زمونږ د احناف مسلک دا چې ټول کال ته قنوت ته وتر کې نو قنوت به پکې کې درې رکعات کې قبل الركوع امام شافعي رحم الله وی دا قنوت صرف د رمضان په اخیری 15 ورځو کې به راسي څه مشکل غو نشته کنه ويقنط في جميع السنه قنوت بکی بټول کال کی خلاف ثابت دی امام شافعي رحم الله فی غیر النصف الاخیر البته اختلاف د غنشتره په نصف اخیر د رمضان کی چغم وې دی کی به کې دا مطلب دی زمنګ د بر دلیل قول علیه السلام للحسن ابن علی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرمای کله چې د قنوت تعلیم ورکول حين علمه دعاء القنوت کله چې وته تعلیم ورکول د دعای قنوت څه وته ویل اجعل هذا في وترک د دې وګرځو په اترو کې دا ویلی چې نصف رمضان اخیر کې یادې کې دا خبره کړي نتا سو قاعده ویلې د ماده 63 نمبر المطلق یجري على اطلاق من غیر فصل فصل به نه دی کړي چې رمضان به یو که غیر رمضان به نصف رمضان به یو کني دا کسی نه دی کړي اوس ټول کال به قنوت وایو وترو کې نو یو مسله را ته بیانې د وتر 3 رکعات څه دي په دې کې به هر رکعات کې قرات کو هر رکعات کې حتی بدریم کې به هم کو حالان کې د فرض په حکم کې رزق د عملی فرض دي نو فرضو کې خو 2 رکعات ډکی کې به ورپسې 2 یو کې وینو غته شي نه دلته ولې ډک دی جواب دا دی چې احنا د صاحبینو بنسبان دي دا سنت دي او سنت کې خو په ټول رکعاتونو کې بقرات کې ټول رکعاتونه څه دي ډکی نو کې دې شي سنت احتمال شته کنه بنا بر احتیاط 3 رکعات هم ډک پکار دي دا سی علامه شامل کلی ويقرأ في كل ركعه من الوتر قرات بکی 12 رکعات کې د وترونه فاتحه الكتاب ملولي وسورة سورة بمللی لقوله تعالی فقروا تاسول ولی ما تيسر من القرآن دا مطلق دی ټول رکعاتونو ته شامل شو وان ارادا وسی طریقه بیانی چې کله ته قنوت شروع کې نو 3 رکعات کې چې د قرات وکړلو کنه سورت دی ویلو قرات دی فاتحه دی ویلا سورت دی ویلو نو الله اکبر به کې دا واجب دی او به اللهم انه ايقن تکبر سره به تکبیر وای الک تکبیر ولی وی لان الحاله
قد اختلفت حال مختلف شو او یو حالت چې په منځ کې مختلف کیږي بل ته نو تکبیری کنه لاندې لیکلي و تکبیرات او شریعت عند اختلاف الحالات على عینه کې دي ورفع يديه لا سنب مشت کی خادل طرف ولدين اشتري وقنت وبيبا دوي قنوت وي لقول عليه السلام لا ترفع الايدي رفع اليدين دبار دليل لا سنب نوچتيږي الا في 7 مواطن مگر وزینو کی وذكر منها القنوت داغین ذکر د شام کړي قنوت کړي غي کوم ذکر کیږي مخکې دا تیر شوی بقیدا خبر احمد رانه ير نشي اخر کی بیویما اخر کی امریا دې کوي خراته اختلاف پنځم اختلاف هل يقنط في غير الوتر ام لا الګر وتر نه علاوه بل منس کی قنوت شته کنه من حنفی نشتره البته کله چې مسلمانانو باندې صافت مصیبت رااله به سار کیم کولې شي خو کنه مزبه نشتره امام شافعی رحم الله وی ټول کالی سار بمنس کیم قنوت کولې شي ولا يقنط في صلاه غيرها قنوت بن کوي په یو منس کې د وتر نه علاوه صلات وتر نه غیر خلاف ثابت دی امام شافعی رحم الله ته فجر کې بلکې هغه نور منځونه کې مرویات شته لما زمنګ د بار دلیل لما روى ابن مسعود عبد الله بن مسعود نے روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قنوت کړو بسار کې ښا خو بددعای کوله یو څو قومونو به چې کله مسلمانان به غالب شو بس به پرې خودلو نو موږ وایو چې دغه شان حالت راشي مسلمانان په تکلیف کې شي به کو انه علیہ السلام چې قنت قنوت کړو په صلاه الفجر کې شهرن یومش ثم ترکو به پرې خودل فإن قنت الامام وسوال دار تاسو لک برو ګوري موږ ویلو وتر نه علاوه قنوت نشته کنه توجه دی خو ګوري خبره لګ شان ګرانه خو نه د خبر حل مخکې سبق په اعتبار سره ګرانه شافعی مسلک امام هغه د سار بمنس کې قنوت کولو حنفی مقتدی بچ کوي امام ابو یوسف رحم الله وی تابعداري به کوي کنه نو دایم دی ور سره وکی او طرفین وینا تابعداري باندې کوي به ووري شافعی مسلک چې د سحر په منس کې لکه تاسو د خیر سره عمره لاړې حج لاړې پته بته ولګي کاغو سر په منس کې څه کولو قنوت حنفی بچ کوي امام ابو یوسف رحم الله وی تابعداري دی وکی او طرفین وی تابعداري به نه کوي نه څه به کوي دا خبره کو خبره غزي پرې دی وګورئ فإن قنت الامام في صلاه الفجر كچري قنوت وکي امام پمند سحر کی يسكت من خلفه عند ابي حنيفه رحمه الله ومحمد رحمهم الله سکوت بکیا غڅوک چې د شاته ولاړ وی امام سیب دی امام محمد رحم الله راي دا امام یوسف رحم الله راي يتبعه سبقي تابعداري به کوي هغه دلیل څنګه باندې لګو غوري دی خو مقتدی خو به د امام تابعداري کوي دا خو مقتدی دی کنه دا خو یقیني خبره ده چې مقتدی به د امام تابعداري کوي صحیح شو توجه او دا سحر په منځ کې قنوت ویل نه ویل دا اختلافي مسله ده اته مجتهد فيه مسله وي مجتهد فی دیا مسئلې ته وی چار طرف ته پکې دلایلی نو ور امام یوسف رحم الله د دلیل بیانې دا سړی مقتدی دی او د باندې یقیني لازم ده د امام تابعداري صحیح شو باقی دا خبره چې قنوت کې قنوت صحیح دی کنه دی نو په بعضی دلایلو کې دي چې صحیح دی بعضو کې دي چې نه دی صحیح نو که صحیح وي تابعداري پکار ده او که نه صحیح تابعداري نه د پکار نو تابعداري ثابت او یقیني او تابعداري ختم شو کنه کوي به دې کې شک دی امنګ درې ماده وایو یقینو لا يزول بشکل هذا تابعداري دي کوي پتن لګي پوه شوي کنه تابعداري ثابت او یقیني وستا قنوت فجر کې ثابت دی نو تابعداري وکي کنه دې ثابت چنه به کې نو شک شولا تابعداري نه کول شک شو او ثابت هو یقیني لحاظ کوي امام کرخی رحم الله اول اصل لا ذکر کړه الیقین لا يزول بالشک نګور وتا لانه تبع دا مقتدی خو تابع دی امام د خپل امام دا خو یقیني ده نو دا مقتدی دی او معنی نشته والقنوت چې په فجر کې مجتهد فيه دا خو اختلافي مسله ده نو شک شول چې نه دی کوي پوه شوي په ولو ما د شیخینو دلیل دی طرفینو چې ټیک ده دا حدیث سره ثابت وو چې نبی له سلام د سحر په منځ کې کړو خو منسوخ شوی دوام دغه منسوخ شوی دی دوام یې منسوخ دی ها نو منسوخ شي تابعداري کول خو ټیک نه
ولهما انه منسوخ او قاعده او قانون دار ولا متابعه فيه منسوخ شي متابعت نبي راضي جی. ثم قيل وسوال دار متصل الطرفين وي تابعداري باندې کوي نو څه وکي ندی کې یو روایت دار توجه جی اخو د رکوع نه پس کوي کنه چې کله امام د رکوع نه راپاتېږي ناغو طریقه دای چې اللهم انا نستوي اللهم اهدنا فيمن هديت د دعاګانی وي نو لاسونه اوچتای نو مقتدی له بکار د چلاسونه بزوړن وساتي دوام دینه وي یو نیتم دینه تړي اوچتایم دینه بس لاسونه بزوړن وساتي ځکه رکوع کې لاسونه زوړن دي دا سیده لکه د رکوع حالت د مقتدی بدل سی ولاړی او دا راي راجح ده پوه شئ به بل راي دا د چنا مقتدی به ډایرک لاړ چلان دي بیخي بالکل یدي د سره په درېدو کې پاتې نشي چې مخالفت یې ثابت شي وګورئ. ثم قيل به چويلي يقف قائما ودريږي به ولاړه ليتابعه وجه ليتابعه دې لپاره تاسو لږ وګورئ واقب بي ولاړ بي نور تابعداري به نه کوي وجه دا ده چې یو قنوت ویل دي امام او یو قیام د امام دی نو کوم شي کې چې متابعت پکار دی خو به وکی کنه چې قیام دی کوم کې چې نه دی پکار قنوت هغه کې دی نه کې لا زنه وشته قنوت دی نه وای کنه ليتابعه دې لپاره چې دا مقتدی متابع شي د امام فيما پاغه څه کې تجب متابعته چې هغه متابعت واجب دی چې قیام دی. وقيل چاویلی کی دینی ولی ځکه کدا په ست شاته ولاړی کنه توجه جی او امام لګی د لاسنه اوچت کړي قنوت وای نو قانون خدا دې څوک چې د دعا کوون کسی دعا کوون کې بسې ساکت وي دا چې حسابيږي لکه چې دعا دام کوي دعا کوون کې بسې صحیح دا داسې دی لکه چې دام دعا کوي نو دا خو به د حسابيږي لکه چې دعا کې اوس شریک دی لکه څنګه چې امام قرت وي مقتدی نه وي خدا سیده لکه چې قرت کوي وای کی دي نه دې لپاره چې محقق شي تحقیق للمخالفت د بار د دې چې محقق شي مخالفت وجداد لئن الساکت ساکت سره چې شریک الداعی دا د داعی شریک وي څوک چې دعا کوي هغه سره شریکی والاول اظهر خو اول خبره اظهار ده چې ولال دي ودلت المساله صاحب د هدايه وي دي مسلې نه دوه مسلې ثابت شولې یو دا چې شافعي مسله کې بس اقتدا کولای شي ځکه هوی کنه تر کې بس ولالي یو دا ثابت شوله نه رسېبي او دویمه دا چې وترو کې چې کله قنوت ویل کیږي نو کې به مقتدی اقتدا د امام کوي ځکه هغه نه دی منسوخه دا خو منسوخو نو د منسوخوالي بجویل متابعت دی نه کوي هغه خو نه دی منسوخ هغه کې به کوي نو لہذا وترو کې چې کله روزه کې امام بس من کو نو اقتدا یا تابعداري به د امام کو قنوت لاسونه به مو چتو او به قنوت هم وایو وای شي په وګورئ ودلت المساله مساله دلالت کی علی جواز الاقتداء بده خبره چې اقتداء جائز ده بالشفعيه شافعيه شافعي مسلکی بس دا شفعيه معنی ردم کړي ښه وای دا ټیک نه دی ځکه کله چې یې نسبتی لکه شافعي او به د دې نسبت کې نو ولا یا بغرزه اوله یا بچکه اب حذف وجوبا دلته نه د حذف کړي او به تی وو جوړ کړي دی او به یا کې اخیره کې بل یاره ولنه شفعيه بکارو یو دا ثابت شو دیم علی المتابعه فی قراءه القنوت ادا چې متابعت به مقتدی کوي په قراءت د قنوت کې کم قنوت په الوتر ځکه غو منسوخ شوی ندی پوه شولې به البته کچری مقتدی ته معلوم شي چې زما د امام چې دی شافعي مسله کې د نوینه تل دا او د سینه دی کړي او په وینه او د سنه ماته کړي معتاد لارونه چینی نه به اقتدا نه نسی یا د سی بل څه عملو چې زمنګ د انا په بني زو د سماتو او غو نه ماتو به اقتدا نه کوي لدا مسلم علماء چړلې ده کچري امام او د عقیده په اعتبار سره او د سماتي او د سونه کی لکه شافعي مسله کې ده ذکر مسکی خزه مسکی شاوت سره خو یو د سماتيږي او به مو د سونه کی جمع کوي نو حناب بچ کوي یو روایت دار په سی ودی دی یو دار چې په سینه کې یو سیدا دی کیږي ځکه مقتدی خپل سوچ کې دا سی وی 14 سنه دی مات کړه وګورئ واذا علم المقتدي کله چې پته ولګي مقتدی ته منه د امام ما ده هغه شی يزعم
چې دا ګمان کوي به پاغه باندې فساد صلاتی د امام د منځ د فساد نو لکه کل فصل وغیره لکه رګ شلیدلې دی او وینه تی روانه ده دغه شان بل څه ده لا يجزئه الاقتداء کافی کیږي نه هغه بس اقتداء لا يجزئ نجایز کیږي دغه مقتدی لره اقتداء به دغه امام بس والمختار في القنوت الاخفاء الک دوای قنوت کی مختار دار چې پټي وي اگر شی روایت دار چې قرات پشانی جهنم ویل شي خدا ز قبضه له ذکر دوای قنوت دعا ده لانه دعا ونوصل بدعا کی پټواله دي لګ بروګوري جی ګوره یو دعا ده یو دعای قنوت ده نه پویترو کی توجه مطلق دعا واجب ده مطلق دعا او پاتې شول دعای قنوت اللهم انا دا سنت ده دغه الفاظ دا دی وایو رزل افتا ولا نه باقاعده ټول منځ ورمخه چې کله شروع شي افتا کې د الکان داخل شي ټول منته ورم دا زده کوي اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ورسيد لي بداية الفاز ديك دسمشت اللهم إنا نستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك دسم الفاز راغلي دي كانوا مطلق دوام بالواجب ده انه كچاله ده انا ورتللا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه ده غدي وي حتى سوره اخلاص دو دعا پني تمبك ویلې شي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي دري بيري ویلو بدیم کار کی کومه دعا درتللا پکې ویلې شي خدا ویل څه دي سنت دي زبزر هم نه ویلو همدا مسله ویله